د دې 400 ډېرو غیرتمندو پښتنو مشرانو کشرانو څونه خلک چې زما دا خبرې اوري ټولو ته په جمع سره السلام علیکم. یو ځل بیا زه ستاسو مخکې یو څو خبرې تاسو سره شیر کوم. امید لرم چې تاسو به ترې خوند او مزه واخلئ. او دویمه خبره دا ده چې تنقید به نه کوئ او کنزل وینا به نه کوئ، چې څه جواب ګرځئ نو خپل موقف په ښه طریقې سره هغه چې دی نو هغه بیا تاسو کامنټس کې کولی شئ. یو لومبۍ خبره خو دا ده چې زه په خپله د انټرنیشنل هیومن رایټس کې پی کې ډپټي جنرل سیکرټري او د عوامي نیشنل پارټۍ رهنما یم. د 400 اوسیدونکي ډاکټر منصور مې نوم دی. ملګرو خبرې خو ډېرې اورو په کمنټس کې، په فیسبوک باندې، سوشل میډیا، په واتس اپ باندې. خو زما د پریس کانفرنس مقصد د 400 جرنالست سره مقصد دا دی چې دا پرون کوم واقعات شوي دي د عمران خان باره کې، نو زما خپل عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق دی. خو زه د 9 مې واقعات کې زه هم ملوث وم، په دې چوک کې ولاړم. بیا ما سره چې څه شو هغه تاسو مخکې پریس کانفرنس کې اورېدلي وو، کتلي مو، لیدلي مو. دغه رنګې اوس بیا پرون داسې یو حالات رالل چې عمران خان یې ګرفتار کړ. زه نه عمران خان ته یهودي ویم، نه ورته کافر ویم، نه ورسره زما دغسې خبرې شتې، نه دغه زه کولی شم، او نه زه یو مسلمان ته دا خبرې نشم دغه کولی چېرې زه ورته څه غلط لفظ والم. یا دی ګرفتار دی یا نه دی ګرفتار، هغې سره زموږ څه کار نشته. خو دا پرون چې کومه واقعه شوې ده، نن پرون بیا د 400 بلکې دا به وویم زه خو به د 400 خبره وکړم، خو خیر د غونډ پاکستان به م ورسره وویم چې بیا ورکر در په در خاورې په سر او دغه لیډران چې دا کم د 400 مشرانو د پاکستان تحریک انصاف دی بیا یو ځل وي چې احتجاج خو چې دی دا زموږ قانوني حق دی او موږ پوره من احتجاج کوو، خو بیا هم راونوتل. په هغې کې هم ډېر ورکر بیا لاړل دې جیلونو ته چې زما زړه پې ودردېد، زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ د مشرانو کشرانو زړه پې ودردېد. او بله ورځ زه ایمل ولی خان سره په غني خان روډ باندې بشیر خان قلعه کې ما یو ملاقات کړو چې هغه په خپله دا خبره وکړه چې نرشه ډاکټر صاحب څونه کسان چې ته ورله منډه ترانډه وې په جیلونو کې، په حوالات کې دي، کیسونو کې دي، نو بلکل موږ ته وایې اډو پارټۍ ته دې راوړي نه، خو چې کم از کم د دې حالاتو نه هغه بچ شي. نو پرون بیا دا حالات راغلل، بیا د 400 ورکر لوبیږي، د 400 ورکر چې دی هغه دردیږي، د 400 ورکر د پی ټی آی هغه در په در خاورې په سر. او بیا زه دغه بل ته ویم دا کوم چې د نستې کس دی فضل شکور صوبایي وزیر قانون د پاکستان تحریک انصاف رهنما، هغه پرون بیا سوپې ته ډډه والې ده او څه وایي تاسو ټول جنډې ولګوئ. نو جنډې او ټول 15-10 کسه ولرالل دغه ته حجرې ته چې تاسو جنډې ولګوئ او ما په خپل ګاډي جنډه لګولې ده. هغې بیا پیسیګانو کې ناست دي، هغې بیا ښه پرامن پرتایش او ښه ماحول کې ناست دي او دا خبرې کوي ورکر ته وایي چې روزې یې زما د 400 ډېرو غیرتمندو پښتنو مشرانو کشرانو زه درته پرزور درخواست کوم چې ګورې دا صرف او صرف د خپل کورسۍ دپاره چې دی دوی چغه وایي نور دوی میدان ته نه روځي. یو ورکړي فضل محمد خان صاحب سابق منه، هغه دا ورکړو چې پرامن احتجاج دا زموږ قانوني حق دی. تقریبا 900 کمنټس اوس خو به ورپسې ډېر زیات دي، پرون 900-950 کمنټس ورپسې شوي چې وایي روځه که نه میدان ته، نو هغه هم راونوته. ورکر روځي او ورکر در په در خاورې په سر هغه حوالات ته ځي. زه دې لیډرانو ته یم چې تاسو په خپله ولې نه روځئ؟ نن تاسو د 400 دی عوامو پسې ټوکې کوئ، د ورکرانو پسې ټوکې کوئ. دا غریبانان دي، دا زموږ وروڼه دي، دا زموږ کشران دي، دا زموږ مشران دي، زموږ پې زړه دردېږي. موږ ورته بیا هم د عوامي نیشنل پارټۍ د طرف نه او دا فخر افغان فخر ایمل خان فخر افغان ایمل خان د هغه د طرف نه ورته وایو چې کومو خلکو مه راوړئ، عوامي نیشنل پارټۍ ته مه راوړئ، خو که بیا هم تاسو د حوالات جیل څه مسلې وي راشئ. زموږ د باقاعده
د یوت د عوامي نشل پارټۍ مشران کشران موجود دي چې راشي او تاسو له دا خبره حل کړي او د دې مصیبت نه راوباسي. دا هم ځان څه په مصیبت باندې اخته کړی دی. او زه دغه لیډرانو ته یم چې او زمونږ د عوامي نشل پارټۍ دا هم یو حکم دی چې دغه لیډرانو ته موږ وایو چې روزئ، تاسو جیلونو ته لاړ شئ، په خپله جیلونو ته نه ځئ، ورکران لیږئ. نو زه دویمه خبره دا ډېر موږ بدقسمته قوم یو چې څوک وایي عمران خان د دې وخت نعوذ بالله پیغمبر دی، څوک وایي دا دی، څوک وایي علماو پسې بدتمیزۍ خبرې کوي. نو زه دغه ورکرانو ته یو پرزور ریکویسټ کوم چې بس سیاسي لیډر دی، سیاسي لیډر ورته وایه، خپل نوم ورته وایه، بس دونه خبرو ته ضرورت نشته چې ته د صحابه کرامو اولیاء الله او پیغمبر هغې هغه قصو سره چې دی ته جوخ کې نه، بس یو سړی ښه دی خراب دی ستا سیاسي لیډر دی، بس د هغه خپل مرسته کوه. خو داسې قسمه خبرو ته ضرورت نشته. زه یو ځل د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو ته، خاص کر د 400 ورکرانو ته ریکویسټ کوم، پرزور درخواست ورته کوم چې د ایمل ولی خان د طرف نه د عوامي نشل پارټۍ چې څونه مشران کشران دي سمیت زه موږ د سره ولاړو، راځئ چې تاسو موږ د دې حوالات جیل څه مسلې وي چې دا د خلکو او تاسو یو پرامن زندگی ته راشئ، یو پرامن ژوند ته راشئ چې د دې مصیبت نه روزئ. بس هغه تاسو له عمران خان گیر شو، چاوی دا دی، چاوی هغه دی، چاوی دا چل دی، هیڅ هم نشته. عمران خان موږ خو بدقسمته دا یو، موږ وایو دی وایي عمران خان ښه سړی دی، موږ هم وایو ښه سړی، او وایي عمران خان په خپله څه وایي، زه شهباز شریف نه منم، زه نواز شریف نه منم، زه زرداري نه منم، زه ادارې نه منم، زه آرمي نه منم. ولې وایي دا غله دي. نو دا تا سره کومې پرشتې وي؟ تا سره خو پرویز خټک دا پرشته وه، محمود خان دا پرشته وه، شبرزیدی دا پرشته وه، سابق گورنر عمران اسماعیل دا پرشته وه. دا کم خلک تا سره وو؟ دغه خلک تا نه لاړل، دغه خلک ستا لاس خپي او هغه تا نه لاړل. نو چې هغې لاړل نو زما څه کار دی، د بل څه کار دی؟ او موږ ولې قربانۍ ورکو؟ موږ به قربانۍ هغه وخت کې ورکوو چې هغه حقیقت وي، او د حقیقت نه چې دی نو سترګې او ګوتې نه پټېږي، موږ به بیا حقیقت سره ودرېږو. او حقیقت نن سبا زمونږ د خیبر پښتونخوا دا ایمل ولی خان دی، موږ ورسره ولاړ یو، کلک ولاړ یو، او انشاءالله چې ایمل ولی خان داسې یو حادثه دی خدای نه راولي، که داسې یو حادثه راله نو انشاءالله د پاکستان عوامي نشل پارټۍ لپاره موږ هر قسمه قربانۍ ته تیار یو، او انشاءالله څنګ په څنګ به ورسره روان یو، که هغه جیل راځي او که هغه هر څه راځي موږ به ورسره ولاړ یو.